زمونږه د دې ټولو مدارسو د مور حیثیت لري په هندوستان کې عظیم مرکز دارالعلوم دیوبند. د دې یو استاد تیر شوی دی حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت الله علیه. او وی مونږ سره په مدرسه کې یو الله والا سړی عام کسو مدرسې ته به راته، هغه ته به خلکو د وښو بابا وي، وښو بابا واښه به یې راوړل سهار د غر نه او ماسپښین به یې هغه خرڅول، ماښام به بیا مدرسې ته راغی. نو کمې پیسې چې به یې وګټلې نو نیمې به یې واغېستې خپله به یې خرچه کړه. یعقوب نانوتوي رحمت الله علیه فرمایي نیمې پیسې به یې ماله راکړې چې دا ځان سره سنبال کا. نو چې کله به میاشت پوره شوه نو ما ته به یې وي چې مولانا څومره پیسې در سره جمع شوي؟ ما به ورته چې دا نه. وی ما ته به یې وي چې راواخله، نو وی ما به راواغېستې. نو لا بړ او په هغې باندې به دعوت وکړه، پروګرام به وکړو، او د دارالعلوم دیوبند چې څومره استادان دي هغې ټول به یې غوښتل یاره جي ماښام به تاسو روټۍ ما سره خورئ. نو دا یعقوب نانوتوي رحمت الله علیه لیکي وی چې د هغه په هغه دعوت کې به کوم خوند و، قسم په خدای چې ټوله میاشت به د هغې اثر زمونږ په بدن کې او زمونږ په خوله کې و. دومره به هغه چې مونږ وخوړه مونږ ته په عبادت کې اطمینان، په عبادت کې خوشحالي، په عبادت کې خوږوالی، په ژوند کې اطمینان دا به مونږ ته نصیب شو چې وی میاشت به پوره شوه نو مونږ به د هغه د دعوت انتظار کوو چې کله به هغه ورځ راځي چې د هغه دعوت وخورو. او څه به یې پخول؟ دعوت به یې د څه کو؟ چرګان به یې راوړل؟ نه. غوښه به یې راوړه؟ نه. څه قیمتي خوراکونه به و؟ نه. دا غټې وریجې به یې پخې کړې او ګوړه به یې وی پکې واچوله. نو وریجې خوږې شي، اوس هم بعضې خلک پخوي. نو دا به د هغه دعوت و. خو د دارالعلوم دیوبند استادان به هغه دعوت ته په انتظار و چې یاره دا دعوت به کله کېږي چې مونږ وخورو. ولې؟ دا د حلالو پیسو خوراکو، دا د اخلاص خوراکو. نو د دې د وجې نه به هغې له به یې خوند او مزه ورکوله. او هغه یو بل ټکي لیکي دغه ځای کې، وایي د حرامو نحوست هم مونږ لیدلی دی. وایي یو زنانه راله او هغه په علاقه کې بدنامه وه او هغې خوراک راوړو او هغه مونږ وکړه. وایي قسم په خدای چې د هغې هغه نحوست مونږ په خپل بدن کې محسوس کړی دی چې څومره د دین نه هغه یو قسم لرېوالی، په زړه کې د ګناهونو خواهشات، دا څیزونه به زمونږ پیدا کېدل. وایي دا مونږ په خپله محسوس کړي دي. نو د حلال رزق خوږوالی ډېر زیات وي، د هغې د وجې به ستا په عبادت کې خوږوالی وي، ستا په ژوند کې به اطمینانی، ستا ذهن به مطمئن او ته به خوشحاله. خو چې کله ته حرام مال خورې نو که ته ډېر زیات هم وګټې نو تا ته د هغې نه ګورې اطمینان کم از کم نه میلاویږي. ډېرې به در سره خو مطمئن بنې، ډېرې به در سره خو سکون به درته نه میلاویږي.